بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أنك إذا أضفت الاسم الصحيح أو الجاري مجرى الصحيح إلى ياء المتكلم كسرت آخره وأسكنت الياء أو فتحتها كغلامي غلامية دلوي دلوية زبي زبية. واعلم نواخلا تراروان الخاتمة في التوابع و دی تمام عبارت سرا غرض د مصنف رحمه الله بیان د امر واحد دی یو خبره بیانه او هغه دا چې چند قواعد به ذکر کی د مضاف. پنځه قواعد ذکر کړي. سو ذکر کړي پنځه. اول نمبر قاعده به درته دا ذکر کی چې کله ته یو اسم صحیحه یا جار مجرى صحیحه د دې اضافت کې یا د متکلم ته نو د سکار به وکي چې د دې اسم صحیح یا د جار مجرى صحیح آخر تبه کسره ورکی. سبا ورکی کسره او دا یا د متکلم چې دی دا ساکنه هم ویلی شي او مفتوحه هم ویلی شي. لکه د صحیح مثال غلام دی کنه غلام یا د متکلم ته اضافت کې نو دی صحیح اسم آخر ته به کسره ورکی او یا به ساکنه وای غلامی او یا مفتوحه هم ویلی شي غلامی یا. همدغه شان جاری مجرى صحیح دی داغي اضافت کې یا د متکلم ته لکه دلون نو د دې اخر ته وسور کې کسره وو د اخر کنه ته به کسره ورکی او یا ساکنه هم ویلی شي سوایا دلوی او یا مفتوحه هم ویلی شي دلوی یا. بل مثال د جاری مجرى دا د هغه جاری مجرى صحیح مثالو چې آخر کې وو ما قبل ساکن او دا د هغه مثال دی چې آخر کې یا ما قبل ساکن. زبیون څه شی و زبیون. اوس د دې اضافت کوم یا د متکلم نو آخر ته بس ورکی کسره او یا ساکن وایا نو څه بشي زبیی او کا یا سوای مفتوحه وای هم صحیح ده ثبت نه جوړ شي زبیی یا. نو دا اول نمبر قاعده چې کله د اسم صحیح یا د جاری مجرى صحیح اضافت کې یا د متکلم ته نو دغه اسم صحیح او د جاری مجرى صحیح اخر ته به کسره ورکی او یا د متکلم ساکنه هم ویلی شي او متحرکه علی الفتحه هم ویلی شي. دویم نمبر قاعده به درته ذکر کی چې کله ته اضافت کې د هغه اسم چې د هغې په آخر کې الف راغلی څه شی راغلی الف برابره خبره ده که هغه الف د تثنیې وي او که الف مقصوره وي. پوه شوي که الف د تثنیې وي او که الف مقصوره وي د دې اضافت چې کله ته کې یا د متکلم ته نو په دې کې مذهبین دي. یو مذهب پکې د جمهور نحاتو دی او دویم پکې د امام حزیل دی. جمهور نحات وایي چې کله هغه اسم چې د هغې په آخر کې الف راغلی د دې اضافت یا تکې نو د الف به په خپل ځای باندې ثابت پرېږدي الف به په خپل ځای باندې پرېږدي او دا یا چې ده نو دا دې ته دا به څه کې متحرکه به کې فتحه به ورته ورکړي. فتحه به ورته ځکه ورکړي که فتحه دې ورنه کړه الف هم ساکن دی او یا هم ساکنه ده نو څه راځي اجتماع د ساکنینو راځي او د هغې د وجې نه دغه اولنی الف دا غورځېږي چې دا وایي صحیح نه ده. الف به په خپل ځای پرېږدي یا ته به فتحه ورکړي. نو عصا دی که نه د دې اضافت چې کوي کله یا د متکلم ته نو څه به وایي جمهور وایي عصا یا به وایي امسا زما. همدغه شان رحا دی رحا آخر کې الف دی که نه
یا ته چې اضافت کې نو جمهور وی الف به په خپل ځای باندې پرېږدي څه به ورته نه وایي او دا یا به متحرکه کې نو رحا نه به څه جوړ شي رحا یا. امام حذیل وی نه داسې کار به وکړي چې د الف به په یا سره بدل کړي الف به په یا سره بدل کړي او بیا به د دویمه یا چې د دې ته به فتحه ورکړي ولې ځکه چې بیا اجتماع د ساکنینو راځي اوله یام ساکنه او دویمه هم ساکنه نو بیا څه کېږي دا یوه غورځېږي چې دا وایي صحیح کار نه دی. نو الف به په یا سره بدل کړي او دا یا به په یا کې مدغمه کړي نو څه به ترې نه جوړ شي عصیه راحیه. خبره باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ د څوک وایي امام حذیل. دویمه قاعده یاده شوه چې کله یو اسم داسې راشي چې د هغه په آخر کې الف وي د دې اضافت ته کې یا د متکلم ته مذهبین دي جمهور امام حذیل جمهور وایي الف به په خپل ځای باندې پرېږدي وروستو به یا د متکلم راوړي هغې ته به فتحه ورکړي لکه عصانه به عصایه شي د رحانه به رحا یا شي. او امام حذیل وایي نه الف به په یا سره بدل کړي او یا به په یا کې مدغمه کړي او د دویمې یا ته به فتحه ورکړي نو څه به شي عصیه او رحیه. دریم نمبر قاعده به درته دا ذکر کی چې اسم منقوصه هر هغه اسم چې د هغه په آخر کې یا وي او ماقبل ته نه کسره وي کله چې د دې اضافت کې ته یا د متکلم ته نو څنګه به کې نو طریقې دا ده چې یا به په یا کې مدغمه کې او د دویمې یا ته به څه ورکړي فتحه ورکړي. قاضي دی که نه قاضي ګوره دا هم ساکنه ده یا د متکلم هم څه شی وي ساکنه نو دو حروف د یو جنس نه راغله یو به په بل کې مدغم کې او د بل ته به څه شی ورکړي یا خرانۍ ته به فتحه ورکړي فتحه به ځکه ورکړي چې التقا د ساکنینو رانشي اجتماع د ساکنینو رانشي نو د قاضي نه به څه جوړ شي قاضیه څه به ترې جوړ شي قاضیه زما قاضي. درېیمه قاعده م یاده شوه هغه اسم چې په آخر کې یا وي ماقبل ته نه کسره وي د دې اضافت کې یا د متکلم ته نو دا یوه یا به په دې بله کې مدغمه کې او د اخرنۍ یا ته به فتحه ورکړي دې دپاره چې اجتماع د ساکنینو رانشي نو قاضیه به ترې جوړ شي. څلورمه قاعده به درته دا ذکر کړي چې هغه اسم چې د هغې په آخر کې وو راشي څه شی راشي وو راشي او ماقبل ته نه ضمه وو ماقبل ضمه د دس یو اسم اضافت کې ته یا د متکلم ته لکه مثلا د جمع مذکر سالم اضافت مونږ کو مسلمون د اضافت سره خو نون غورځي نو چې نون وغورځېدو آخر کې وو ماقبل مضمون پاتې شو که پاتې نه شو اوس به وي داسې کار وکړي چې دا وو به په یا سره بدل کړي وو به څه کړي په یا سره بدل کړي او یا به په یا کې مدغمه کې یا به په یا کې مدغمه کې خو د یا د وجې نه چې آخر کې یا راغله اوس دغه د میم حرکت چې ضمه ده د یا نه ماقبل دا به په کسرې سره بدل کړي ځکه یا دا تقاضا کوي چې ماقبل زمانه د څه شي وي کسره وي نو څه به شي مسلمیه. قاعده مو یاده شوه هغه اسم چې په آخر کې وو ماقبل ته نه ضمه وي لکه جمع مذکر سالمه د دې اضافت چې ته یا ته کې نو دا وو به په یا سره بدل کړي نو چې وو د په یا سره بدل کړو نو څه شي نه جوړ شو مسلمی یا مسلموی یا. بیا دوه حروف د یو جنس نه راغله دا یو به په بل کې څه کې مدغم کې څه شی به کې مدغم کې نو څه ترې نه جوړ شو مسلمو یا. بیا یا دا تقاضا کوي چې ماقبل زمانه د څه شي وي کسره وي نو دا ضمه د میم مو په کسرې سره بدله کړو نو مسلمیه ترې نه جوړ شو څه ترې نه جوړ شو مسلمیه. پنځم نمبر قاعده درته وایي په اسماء سته مکبره کې چې کله د دې اضافت وشي یا د متکلم ته نو په دې کې د اولني څلور اب اخ هم هن دې کې اتفاق دی بس یا ته اضافت وکړه اب نه به ابي جوړ شي اخ نه اخي هم نه همي هن نه هني یا ته اضافت وکړه بس خبره ختم اختلاف پکې نشته. پنځم نمبر په کې څه شی دی فم دی که نه اب اخ هم هن فم فم کې اختلاف دی اکثری نحات دا فم څه وایي فیه څه شی وایي فیه چې یا د متکلم ته اضافت کوي
او بعض نحات وایي چې نه څه به وایي فمی څه شی به وایي فم نه به څه وایي فمی دا نحات چې وایي چې فیه به وایي دا ولې دی وایي دا فم چې دی فم دا په اصل کې دی فو فم اصل کې څه شی دی فو الکه څه دلیل دی وایي ځکه چې جمع مکسره افواه راځي جمع مکسره څه راځي افواه د فم جمع مکسره څه راځي افواه ډېرې خولې او دا خو قانون او قاعده تاسو ویلې ده چې تصغیر او جمع تکسیره دا شی خپل اصل ته رد کوي دا قاعده ده ښه نحو امیر کې به صرف تاسو دا قاعده ویلي چې تصغیر اسما را به اصل خود برود تصغیر اسما خپل اصل ته رد کوي ویلی مو کنه څه کې مې ویلي په تانیث کې علامات د تانیث چې کله ذکر کول نو هلته تاسو ته ویلي وو چې اردن چې دی دا مؤنث دی او په دې کې تا ده تا مقدره اردن کې هلکه چا ویل چې تا مقدره ده وایي ځکه د دې تصغیر اوریدتون راځي څه راځي اوریدتون او بیا درته قاعده ذکر کړی و چې تصغیر اسما را به اصل خود برود تصغیر اسما خپل اصل ته رد کوي تصغیر دی چې راویستو په تصغیر کې چې کم الفاظ کلمې زیاتې شوي کم حروف دا دلیل د دې دی چې دا په اصل کې هم وي خو اوس نه حذف شوي نو دا اردن په تصغیر کې اوریدتون تا راغله که رانغله نو دا دلته هم اوس مقدره نو دا قاعده یوازې د تصغیر نه ده دا د جمع تکسیر هم ده چې د یو اسم جمع تکسیره ته جوړه کې او جمع تکسیره کې کم حروف راوځي نو دا دلیل د دې چې دا په اصل کې هم وو نو د فم جمع راغله افواه وو او ها پکې راغلل معلومیږي چې دا په اصل کې هم وو څه شی وو په اصل کې هم وو نو فم په اصل کې فو بیا د سکارو شو چې دا ها خلاف القیاس نه حذف شو نو فو پاتې شو څه شی پاتې شو فو بیا دغه فو کې دا واو چې دی دا په میم سره بدل شو په چا سره بدل شو په میم سره ځکه چې واو او میم قریب المخرج څه شی قریب المخرج نو دی وجه نه په میم سره بدل شو الکه میم سره ولې بدل شو وای میم سره ځکه بدل شو چې کله ته په فو باندې اعراب جاری کې په واو باندې څه کې اعراب جاری کې نو التا دغه واو نه ما قبل فتحه ده کنه ده نو دا واو با په الف سره بدلی بیا واو په چا سره بدلی په الف سره څه سره به بدلی الف سره نو پا به تینه جوړ شي کنه اوس چې کله بیا ته د دې اضافت کې یو اسم ته غیر د یا متکلم ته نه بل اسم ته چې ته اضافت کې نو هغه مضاف الیه ساکن وي او دلته دا څه شی دی دا هم څه شی دی ساکن دی که ساکن نه دی نو اجتماع د ساکنینو براش اجتماع د ساکنینو د وجه نه به دا څه وغورځي دا به وغورځي پوه شوې نو صرف څه پاتې شو یو حرف پاتې شو او یو حرف په معرب کې دا نه صحیح خبره باندې پوه شو یو حرف پاتې شو که پاتې نه شو نو دی وجه نه و په چا باندې بدل کړ په میم باندې بدل کړ و په چا بدل کړ په میم باندې بدل کړ تر دې پوه شوئ اوس اکثرین نحات وایي چې کله دغه واو په میم باندې بدل شو فم شو خو چې یا د متکلم ته اضافت کې دغه میم به واپس په واو باندې بدل میم به واپس په چا باندې بدل کې واو باندې به بدل کې څه باندې به بدل کې واو باندې بیا واو او یا راغله وای دا واو په یا باندې بدل کې واو په څه کې په یا باندې بدل کې نو دوه حروف د یو جنس نه راغله کرانه دوه یاګانې شوې کنه دا یو په بل کې څه شي کې مدغمه کې مثبت نه جوړ شي وګوره دلته خو فتحه وا فم وکړه بیا به د دې یا د وجه نه یا ما قبل څه غواړي کسره غواړي نو د دفاع فتحه په کسرې سره بدل کې مثبت نه جوړ شي فی په خبره باندې پوه شوي د اکثرو نحاتو په دې تقریر بنظیر باندې پوه شوي چې دی فی څنګه جوړې دا خو فم دی دا میم څه شو نو دی وایي چې فم په اصل کې څه شی و فو هو دلیل دا دی چې جمع مکسره افواه راځي او تکسیر جمع مکسره شی لره خپل اصل ته رد کوي هغه شی خپل اصل ته بوزي چې اصل کې دا دسیو
نو چې جمع مکسره کې وو او ها راغله معلومیږي اصل کې هم وو دا فو هو بیا دا ها خلاف القیاس حذف کړی شو نو فوت نه جوړ شو څه فو بیا چې کله په دې باندې ته اعراب جاری کې څه په جاری کې اعراب نو په وو باندې چې اعراب جاری کې نو ما قبل ته فتحه ده نو دا په الف سره بدله 50 سره الف سره به بدله څنګه ما قبل فتحه ده کنو فتحه دا غواړي چې زمانه رسول الفی نو فاتنه جوړ شو ستنه جوړ شو فا اوس چې د دې فات اضافت کې یا د متکلم نه علاوه بل چاته نو التقاء او اجتماع د ساکنینو راځي او التقاء د ساکنینو د وجه نه بس شي دا به پریوزي نو چې دا پریوزي صرف څه پاتې شو یو حرف او معرب کې یو حرف نه نو دی وجه نه دا غو په میم سره بدل ک چا سره میم سره بدل چې کله اضافت چاته کې نو دا په الف سره نه بدلیږي او د التقاء د ساکنینو د وجه نه غورځيږي نو دوه کلمې په معرب کې پاتې د دې یری د وجه خا بیا جمهور وایي چې خادا سلسله خو پکې راغله اوس چې د فم اضافت و یا د متکلم تکې نو دا میم به واپس په واو سره بدل میم به واو به واپس راشي نو چې واو راغې او یا د متکلم ته اضافت کې واو او یا جمع شو لکه دلته شی واو او یا جمع شوی نو واو به په یا سره بدل کې نو چې یا سره بدل کو دوه یاګانې شو نو دا یو یا په بل کې مدغمه کې او د دې یا د وجه نه به د ما قبل چې کومه فا د هغې د فتحه په کسرې سره بدله کړي ځکه چې یا دا تقاضا کوي چې ما قبل زمانه دی کسره وي نو فیه ترې نه جوړ شو څه ترې نه جوړ شو فیه نو اکثرین نحات د فم اضافت چې کوي یا ته نو فیه وایي څه وایي فیه او بعضې نحات وایي چې نه بس همدغه فم به راوالي او یا ته به اضافتو کې نو څه به ترې نه جوړ شي فم وي واپس به واو نه راوړي همدغه فا او میم دی یا ته به اضافتو کې نو فم می وته نه جوړ شي پوه شئ په خبره باندې بل چې دی هغه پکې زو دی څه شی زو درته به ووایي چې د زو اضافت ضمیر ته نه کېږي د زو اضافت ضمیر ته نه کېږي دا اسم ظاهر ته به کې چا ته به کې اسم ظاهر ته ولې ضمیر ته نه کېږي وایي ځکه دا زو واضح وضع کړی د دې دپاره چې د دې اضافت به اسم جنس ته کېږي چاته به کېږي اسم جنس ته او اسم جنس ته به هم اضافت د دې وجې نه کېږي چې دا صفت صحیح شي دپاره د نکرې د چا دپاره چې د نکرې دپاره صفت صحیح شي لکه مثلا ته ووایې جاءني رجل ذو مال ترکیب مونږ څنګه کوو جاء فعل نون وقایه یا ضمیر د مفعول به رجل موصوف رجل څه شی دی موصوف ذو مضاف مالن مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا صفت موصوف سره د صفت نه فاعل لپاره د فعل سره د فاعل نه سره د مفعول به نه جمله فعلیه خبریه شو نو ګوره دا ذو واضح وضع کړی دی دپاره چې د اضافت بچاته کیږي اسم جنس لره مال اسم جنس دی که نه دی که نه هلکه ولې اسم جنس دپاره وی دی دپاره چې د دې صفتیت صحیح شي او دا صفت واقع شي د چا دپاره د نکرې دپاره د چا دپاره د نکرې دپاره ځکه هغه هم نکره ده او دا هم څه شی ده نکره ده څه شی ده نکره خبره باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ نو نکره بعد نکره صفت موصوف صحیح کېږي که نه صحیح کېږي نو دا واضح وضع کړی دپاره د دې چې دې اضافت بچا ته کېږي اسم جنس ته کېږي او ضمیر اسم جنس نه دی نو که ضمیر ته د اضافتو که خلاف د وضع د واضح به راشي نو ځکه نحات وایي چې د زو اضافت ضمیر ته نه کېږي خبره پوه شوئ بیا به په یو اعتراض وشي د هغې جواب به وکړي جواب د اعتراض داسې رانقل کوي اعتراض دا دی چې ته وایې چې د زو اضافت ضمیر ته نه کېږي زه به درته وښیم شوی وی پوه شوې نو شعر به رانقل کړي و یو شعر کې شاعر وایي چې انما یعرف ذا الفضل بېشکه پیژني خاوندان د فضل من الناس د خلکو نه څوک پیژني ذووه خاوندان د فضل پوه شوې دا هو ضمیر چا ته راځي دی ذا الفضل ته خاوندان د فضل څوک پیژني چې هغې هم خاوندان د فضل وي پوه شوې چې هغې خپله خاوندان د فضل وي نو هغې نورم خاوندان د فضل پیژني چې دا صاحب د فضل دی خاوندان د فضیلت دي رزیل سړی خو دا فرق نشي کولی که ته ټول یو شان ښکاري څوک چې صاحب د فضل وي په خپله باندې عزتمن سړی نو هغه نورم د عزت والا خلک پیژني
نو دلته ګوري د ذو اضافت راغی هو ضمیر ته، نو دی به درته جواب وکړي چې شاذ دا څه شی دی؟ شاذ دی. او شاذ کالنادر والنادر کالمعدوم والمعدوم لیس بشیء. صرفیان وایي شاذ دا پشانته د نادر دی، نادر چې ډیر کم ملاوي، او نادر کم شي چې کم ملاویږي، کالمعدوم دا داسې وي لکه د سره نه چې وینه، او معدوم دا لیس بشیء وي، دا خو هېڅ کوم حساب نه وي، نو دا هم په هېڅ کې حساب نه دی. دا شاذ چېرته کله کله یو ځای کې داسې راشي، نو په دې باندې به نور نه قیاس کوي. خبره باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ بیا به درته فرق وکړي په مابین د ذو او د نورو اسماء سته مکبره وکړي. دو فرقونه به وکړي. یو فرق به درته دا وکړي چې فرق یې دا دی چې د دې نورو اسماء سته مکبرو اضافت ضمیر ته کېږي او د ذو اضافت ضمیر ته نه کېږي. او دویم فرق یې دا دی چې دغه نور اسماء سته مکبره د اضافت نه قطع کېږي. څه کېږي؟ قطع کېږي، بغیر د اضافت نه مراتلی شي. او ذو چې دی دا لازم الاضافت دی، بغیر د اضافت نه نشي راتلی، بغیر د اضافت نه نشي راتلی. آخر کې به درته ووایي چې دا کمې خبرې درته ما وکړې دا ګورې په هغه صورت کې وي چې کله دا حرف جر تقدیري وي، هغه مضاف چې هلته حرف جر څه شی وي؟ مقدر وي. مقدر پوه شو په خبره؟ کم ځای کې چې حرف جر لفظاً ذکر وي، د هغې بحث به وي انشاءالله راشي په قسم ثالث کې چې حرف دی. څه شی دی؟ حرف دی. نو اوس راځئ هم دا 5 قواعد درته ذکر کوي، عبارت ته ګورئ. وعلم پوه شه انک بېشکه ته چې اذا اضفت الاسم الصحیحه، کله چې ته مضاف کې اسم صحیحه اویل جاری یا مجرى صحیح یا جاری مجرى صحیح چاته الیا المتکلم یا د متکلم ته، نو څه به وکړي؟ کسرته ته کسره ورکا آخره آخر د دې اسم ته، و اسکنت الیاء او ساکنه کدا یا، او فتحتها او یا ورته فتحه ورکا، یا ورته څه شی ورکا؟ فتحه ورکا. مثال به سي د صحیح مثال درته پیش کوي که غلامی غلامیه دواړه ویلی شي، او د جاری مجرې صحیح 2 مثالونه پیش کوي، دلوي دلویه، زبیي زبیه. دویمه قاعده وان کان آخر الاسم الفا، که چرته په آخر د اسم کې الف راغلی، نو په دې کې مذهبین دي. نو جمهور څه وایي؟ تثبتو دا الف په خپل ځای باندې ثابت پرېږدي او وروستو به یا راوړي او یا ته به فتحه ورکړي، د دې دپاره چې اجتماع د ساکنینو رانشي. نو عصا دی چې یا ته اضافت کې نو عصا یې ووایه، رحا دی یا د متکلم ته اضافت کې رحا یې ووایه. خلافا للحذیل، خلاف ثابت دی امام حذیل لره. امام حذیل وایي د الف به په یا سره بدل کړي او یا به په یا کې مدغمه کړي، و اخرنۍ یا ته به څه ورکړي؟ فتحه ورکړي. نو څه به ترېنه جوړ شي؟ عصیه او رحیه. درېمه قاعده وان کان آخر الاسم یا ان که چرته آخر د اسم کې څه شی وه؟ یا وه، خو مکسور ما قبلها، اسی یا چې ما قبل تینا کسره وه، یعنی اسم منقوص چې ورته وایي، آخر کې یا ما قبل تینا کسره. نو په دې صورت کې به څه کوي؟ ادغمت الیاء فی الیا، یا به په یا کې مدغمه کې، ځکه خپله یا یم شته او دې خوا یا د متکلم هم ورسره راغله، نو 2 حروف د یو جنس نه راغله، یا به په یا کې مدغمه کې. وفتحت الیاء الثانیه، په دویمې فتحې دویم مایا چې د متکلم یا د هغې ته به فتحه ورکړي. وفتحت او ته به فتحه ورکړي الیاء الثانیه ته، دویم یا ته چې یا د متکلم ده. ولې به ورته فتحه ورکړي؟ لئلا یلتقي الساکنان، دې دپاره چې التقا د ساکنینو رانشي، ځکه اوله یا هم ساکنه ده او ثانیه هم ساکنه شي. تقول ته به وایي فی قاضي، په قاضي کې به څه وایي؟ قاضیه. 4 نمبر وان کان آخره واو مضموما ما قبلها، که چرته په آخر د اسم کې واو راغی، خو اسې واو چې مضموم ما قبل تی نه څه شی و؟ ضمه وه. نو قلبتها یا ان، دغه واو به ته بدل کې په یا سره،
وعملت او بیا پکې عمل وکړي کما عملت الان لکه څنګه عمل دی چې اوس په قاضي کې وکړه. پوه شو په خبره؟ قاضي کې څه عمل وکړه؟ یا راغله اخر کې ورپسې وروستو یا د متکلم راغله نو دوه یاګانې راغلې دوه حروف د یو جنس نه د یوې په بل کې ورڅه کړه مدغم کړه. نو همدغه شانه چې آخر کې واو راغی ما قبل تېنه ضمه وه دا واو به په یا سره بدل کړي نو دلته هم دوه یاګانې راغلې. نو دلته دې چې څه شی کړي وو دا یو دې په بل کې مدغم کړی او دلته هم همغه شانو که دا یو په بل کې څه که ور مدغم کړه. تقول ته به وایې جاءني مسلمیه اصل کې څه و مسلمو یو. پنځم نمبر قاعده وفي الاسماء السته مضافه الى یاء المتکلم. اسماء سته چې مضاف یا د متکلم ته تقول تب پاغه کې وای اخي ابي حمي هني اصلور خو اتفاقی دي هر چې فم دی نو په دې کې اختلاف دی مذهبین دي. عند الاکثر بس وای وفيا او فيا بوای عند الاکثر پنځ د اکثرونو هاتو وفمي او فمي بوای عند قوم پنځ د یو قوم د نوحاتو باندې. په خبره باندې پوه شوې او نور هغه تقریر بې نظیر درته ما وکړو دوباره ویلو ته ضرورت نشته. اوس درته فرقونه ذکر کوي. د زو متعلق خبره کوي. زو پاتې شو کنه وزو لا یضاف الی مضمر اصلا او زو چې دی د دې اضافت نشي کولای ضمیر ته اصلا بالکل. وقول القائل الشعر دې سره دفع د اعتراض کوي معترض اعتراض کوي ته نشي کولای زه به درته وښیم کنه نو دې د هغې دفع کوي وای وقول القائل او هر چې قول د قائل د شعر انما يعرف بشک پیجنی ذل فضل خاوندان د فضل من هغه څوک من الناس د خلکو نه زووه چې هغه خپل خاوندان د فضل وي. نو دلته زووه کې د زو اضافت هو ضمیر تراغه نو دی وی شاذون دا څه شی دی شاذ دی د لري اعتبار نشته دا ډیر کم دی. اوس فرقونه ذکر کوي د زو او د نورو اسماء ستو کې دان چې نور دي. واذا قطعت هذه الاسماء عن الاضافه کله چې تکټ کې دغه اسماء د اضافت نه قلت تبوای اخ اب حم هن فم وزو او هر چیزو دی لا يقطع عن الاضافه البتة دا د اضافت نه کټ کیږي. ولی ځکه دا واضح و ذکرې د پاره د دې شی دی اضافت بکیږي شاته اسم جنس تک نو کته اضافت اون کې نو خلاف د وزن د واضح وراشي کبرانش نو دا لازم الاضافت دی. دا څه شی دی لازم الاضافت نو فرق دا شو او یو فرق هغه شو چې د زو اضافت ضمیر ته نه کیږي او د نورو کی. اخر کې درته پیدا ذکر کوي هاذا كله دا ټول ما چې سو ویل به تقدیر حرف الجر دا په هغه صورت کې چې کله حرف جر مقدري و اما ما يذكر فيه حرف الجر او هر چې هغه چې ذکر کولی شي پاغي کې حرف جر لفظا فسياتي کزر د چراب شي بیان داغي تعالی را بالقسم الثالث په قسم ثالث کې چې بحث د حرف دی ان شاء الله تعالی کده خدای تعالی خو ځکه چې دی پسې توابع دي او توابع پسې بیا اسم مبني دی او بیا ورپسې فعل دی او بیا اخر کې حرف دی نو خدای خبر شي الته سړی ورسیږي او کنه نو ځکه درته وی چې ان شاء الله بس